अहनाफ फख्र देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती नदीम अल महमूदी सेब का चावई राशि उतासद जरीन ख्यालात व इजहार की हजरत मौलाना मुफ्ती नदीम अल महमूदी सेब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफातिही मुतक़द्दिस फी नऊतिल जबरूत अन शवाइब नक्स व सिमाती वस्सलातु अला नबिय्यिल मुअय्यद बिसातिल हुजजी व वाज़िहिल बैनाती व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिही हुदाति तरीक़िल हक़्क़ व हुमाती। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात والمسلمين والمسلمات। हज़रात उलमा किराम और मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरونکو د علاقې ډیرو غیرتمند پرېمنه مسلمانانو زموږ تاسو د دې جلسو پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی محترم علماء کرام شيوخ حضرات تشریف فرما دي خصوصا زما استاذ محترم استاذ المجاهدین استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فقیر صاحب دامت برکاتہ مولانا و حافظ اللہ ابھی تشریف فرما دی محترم ابھی مخی خبری کول بیان کول یقینا مال پار مناسب نہیں محترم الامر فوق القدر په بنیاد باندې په خپل موضوع باندې څو خبرې ستاسو وړاندې ان شاء الله العزیز ذکر کوم. محترمو دې وخت کې تاسو وګورئ نن عالمي کفر په یو پیج باندې دی. عالمي کفر نن وسایل استعمالوي، د طاقت استعمال کوي، میډیا استعمالوي. محترمو د هغوی د دې هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ویستل دي، د قرآن اهمیت د هغوی د ذهن نه ختمول دي، دیني مدرسو علماو سره د هغوی تعلق ختمول دي. محترمو دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه علماء حق کوي، همدغه دیني مدرسو مساجدو والای کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن محترمو نن که په معاشره کې تاسو وګورئ د تهذیبونو دغه جنګ الحمدلله دغه علماو ګټلی دی او کفر بېللی دی او انشاءالله العزیز شکست به د قیامت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله. محترمو دینی مدرسې د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دینی مدرسې د اسلام د بقا ذریعې دي، دینی مدرسې د اسلام د نشر و اشاعت کلاګانې دي. دې دینی مدرسې سره د اسلام ټولې شعبې تړلې دي. دینی مدرسې که آبادې وي بیا به شعبه د تبلیغ هم آباده وي، شعبه د جهاد هم آباده وي، شعبه د تصوف هم آباده وي، شعبه د اسلامي سیاست هم آباده وي. که مدرسه نه وه آباده بیا به محترمو دغه دیني مدرسې دغه دیني شعبې ورسره نه وي آبادي. دې وجې نه محترمو نن به مونږ د دې ځای نه دا عزم کوو، د دې د ستربندۍ نه به دا قصد کوو چې مونږ به په هر قیمت دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. محترمو تاسو د تېره صدۍ مطالعه کړې وي 1857 جنګي ازادي دا زمونږ د تاریخ خونین انقلاب دی، دا زمونږ د تاریخ د وینو سور داستان دی. دې جنګي ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي. دې جنګي ازادۍ سره
کم د شاه ولی الله رحمه الله سلسله د مدرسو را روانې وي اگر دې سره متاثر شوي تعلیم سره کتاب لاس کې پاتې شو د بخاری استاد راشه هغه انګريزانو د اور د پاسه سوزول شي کړو تعلیم سره ترمذی لاس کې وا د ترمذی استاد راشه هغه انګريزانو ونه ته جوړن شي کړو تعلیم سره هدايه لاس کې وا د هدايه استاد هغه انګريزانو د تور تنبو شاته په جیل او زندان کې بند کړو یو طرف ته محترمو د مدرسو دغه حالتو د جمعه میناري په ځمکه پرتی وي الله اکبر ناری خاموشي شوی وي او محترمو په دغه حالاتو کې چې یو طرف ته سلوزین لکه مسلمانان شهیدان یو طرف ته مسجد مدرسې تقدس بامال منبر محراب شهید همدغه حالت کې د انګريزانو د دنیاي صحیح مبلغینو ته دعوت ورکو يهودو ته ورکو د دوی هندوانو ته ورکو الکفر ملت واحده بالراشي موخدا هندستان کې مسلمانانو ذهنونه ګډوډ کړي اگر اسلام نه متنفر کړي هغه ته شکوک شبهات ورواچوي او محترم دلته د ارتداد یو مهم شروع شو دی حالاتو کې رچازي نه وستلا چې په بری صغیر کې اسلام محفوظ څنګه پاتې شي د بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې شي محترمو زموږ کابرو زموږ مشرانو د حالات کاته د مشکلاتو باندې نظرو په دغه حالاتو کې د وی د ټولو مشورو د وی د ټولو منصوبو خلاصه دا وا او وی کوم د بری صغیر کې اسلام ته تحفظ ورکول غواړو بیا به دا دینی مدرسه واپس آبادو بیا به دې ته واپس تحفظ ورکو دا ګلشن به مضبوطو محترمو هغوی د حالاتو پروا ونه کړله یو د انار ولوا تغییر لاندې یو استاد کې ناستو یو شاګرد کې ناستو د استاد نام مولا محمود وا د شاګرد نام محمود وا چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پیژني شروع وکړه د دنیا ول زین ته خپل سفر نه راتله او وی سو مليان دي نور سره طاقت شته دي نور سره قوت شته دي نور سره وسایل شته دي نور سره اسباب شته دي حتی چې زم ور سره نشته دي دی وی مونږ د کفر مقابله کول غواړو لیکن محترمو کلندر هر څه ګوي دي دی شروع وکړه او کله چې باقاعده مدرسې بنیاد کړي دا بل مدرسې حدود وي د دې زګونو باندې په بنیادونه کړسته شي زګونو ورته متعین شو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتی نور الله مرقده ته خود کې راځي ورته قسمه دا زړه وړو کې دی دا زړه محدود دی دا پراخه کا دغه وساترا والا دغه پراخیرا والا هغه ته نو پتا دا مرکز جوړیږي چې مستقبل کې برابرۍ سره د مسلمانانو دینی ضرورت د دې ځینې پوره کیږي هغه ته نو پتا چې د برابرۍ سره مسلمانانو ته مستقبل کې د جهاد قافلې د دې ځینې د دعوت او تبلیغ پر دې ځینې د تدریس پر دې ځینې د تصوف پر دې ځینې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مبارک او سره دا راکاږي ورته په دې ځګونو باندې بنیادونه وکړه سات چې دې پاسې نو په اقا زګي باندې په کمزي باندې چې امسا مبارک راخلي دا سهار تم په اقا زګي باندې او کرخي او لکيري موجود دی سبحان الله محترم زموږ کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک شیطان په خوب کې نشرات دی امام بخاری رحمه الله بخاری شریف دویم جلد کې 15 حدیث ور باندې نقل کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآني فی المنام فسيراني فی اليقظه فإن الشیطان لا يتمثل بي من رآني فی المنام فقد رأى الحق چا چې زه خود کې ولیدم پرشتہ زه وکړم زما په شکل کې شیطان په خوب کې نشرات دی چې محترم سهار تبوی غزي باندې هغه کې لکيري موجود سبحان الله ستاسو دې چې باندې تعمیر کول 1857 خوري انقلاب تیر شوی تعمیر بکی یې سبا ځکه علما خو تاسو ته معلوم وي او خبر ځان د الله دین ته وقف کړی وي دې علما په اړه قرآن وایي يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف یو څوک چې دې د حالاتو نه خبر وي هغه یې موږ د مولا ډېر مالدار دی لکونه کروڑونه ورسره دي حالان کې هغه ډېر محتاج وي ډېر ضرورتمند باندې خپل ضرورت ته نه ښکاره کوي لا يسألون الناس إلحافا دی په واځه خپل ځان نه غواړي نه په زبانه حال سره خپل ضرورت ته وي نه په زبانه قال سره خپل ضرورت ته وي نو ته راځي چاند غواړي پیسې را غواړي قسم دې د ذات ته پاره کړه غواړي الله د دین د بلندۍ لپاره غواړي زموږ د بریسګر علماء په 3000 باندې مشاره کړی دا
خپل بچو باندې فقر او باقي تیری کړی دي مشکلات یې تیری کړی دي خو الله دې له سبب په نه دی ګرځول مونږ تاسو ته راځي دا د دې سلسله د جاري ساتلو لپاره راځي حکیم الامت مولانا اشرف علي تعالی صاحب نور الله عمر کړو هندستان کې ولستان باندې کې خلاف کړو اخري الفاظ یې خلکو ته داو الکتا سوای دې تمشي د مدارس تر باندې بوج وي نن پس سره یو اتفاق وکړو چې دې بدل نه وړو زکات بدل نه وړو مدرسې به بندې کړو تاسو نه دې خبرې ضمانت غواړو کوم مدرسې بندې کړو تاسو کې موږ ته څوک دې خبرې ضمانت راکولې شي چې روان نسل به مسلمان پاتې شي راکولې شي تاسو روان وای قسم دې موجوده نشي پاتې کېږي تاسو کتنې په یو کلي کې راځه حکومت 15 سکولونه کولاوي لیکن دې مدرسه سهار په ماغي پسې راځي ماښام به راځي کله د رجسټریشن په نوم کله په یو نوم کله په بل نوم لاګي تغییر سکول کالج زموږ د معاشري ضرورت دې زراعي ضرورت نه انکار نه کوو او ایستل دین تحفظ نشي کولای ما سره د ځوانانو واسطه وی رابطه وی تعلق وی ذکر خپل موبایل د مخه زمانه موبایل سره میسج وګوري واتس اپ وګوري قسم دې ستا به هم راشي دې راته کې دیر کې ځکه چې څنګه و د دې پېښور یونیورسيټي یو ځوان سره ملاو شو د دې نه دوه هفته مخکې یو بل لکه تر دې تکړه و انسان کله چې تا دې نه کړی د ستاپات د ورو ټیم لا تراکا د دې نه مخکې یو مجلس کې د نوجوانانو سره شوی چا د هرې کړي د الله د وجود نه منکر کړي مونږ ته درد وشي رحم را تراشي سوالس کال په دې کالجونو کې تیر کی عقیده ختم نبوت زنه کی شپارس کال په دې کالجونو یونیورسيټو کې تیر کی هغه الله په وجود باندې پنځه منټه سره خبره نشي کولای شپارس کال په دې کالجونو کې تیر کی اگر اسلام اساسي او بنیادی عقاید زنه کی ولدا مسلمان ملک نه دی ولدا مسلمانۍ ادارې نه دي ولې په دې کې د استاد مسلمان نه دی ولې په دې کې د سټوډنټ د طالب مسلمان نه دی به ولې اسلام نه لري پاتې کولای شي محترمو د دین تحفظ د اسلام چې نن په خپل اصلي شکل کې دی دا د دیني مدرسې کوي دا د علما کې د قدر وکړي د دې حوصله افزایي وکړي د دې ملګرتیا وکړي ورنه که د اوبه یو ځل د سر نه تېرې شي بیا به ډېر مشکل وي آبادی میں ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ محترمو په هغه ځای باندې آبادي جوړول ډېر په سوچ کې اوس به آبادي په څه جوړېږي ځای به په څه جوړېږي ډېر خپل کور کې دی یو ځای همدې سوچ کې ناست دی د نیمخوبۍ کیفیت پرې راځي همدغسې که سړی په پریشانۍ کې یو سوچ کې د نیمخوبۍ کیفیت پرې راشي خلک هغوی وویل همدې نیمخوبۍ کې ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لاس کی ورته 10 روپے ورکړي ورته قسمه د 10 روپے چندے کی قبولی کا پریشان کیږي ما الله رب ذوالجلال په تنظیم وکړي ان شاء الله دې چې بیدار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي 2 روپے ورته لاس کی ورکړي ورته دا چندے کی قبولی کا پریشان کیږي ما الله رب ذوالجلال په تنظیم وکړي ان شاء الله دې چې بیدار شو لاس کی ورسره 200 روپے موجود دي سبحان الله دې کور دې خبر شو دی وخت کې د مدرسې لپاره شورا جوړه کړې وه او په دې شورا کې ډېر لوی خلک حاجي الله مهاجر مکي مولا منتقي کامل مرشدین وکړي مولانا مظهر نانوتری مولا منتقي مفسرین وکړي مولانا یعقوب نانوتری مولا منتقي مدرسین وکړي دا علوم دیوبند صدر مدرسین مې حالات کته ډېر عجیب حالات دي دا علوم دیوبند کې اوس طالبان ته چاپیر شو دا معمول بداو د بل خبر شونه خبره رسول دا داسې ځوانان سره شونه وکړل طالبان دې اوس چاپیر شو حضرت جی رسول الله ولې خوري تاسو د ورته زما عادت ده بس ورو الله خبر دغه حالات په ټول څه ته خبره کوي او دې چاپیر شو نه چې موږ له ضرورت ورو ولې خوري تاسو رسول الله د ډېر خبره پټول او طالبان زورور مخلوق تاسو ته بدوي یو ځل چې یو څه پس ولګي بیا به دیو خدای خلاص افغانستان ته امریکا راغلی و تاسو کتلی مړه ټینک ورسره و جاز ورسره و میزایل ورسره و څه قسمه ټیکنالوژي هغه سره نه وه الله پسې دغه طالبان راپاڅول چې نه ورسره ټیکنالوژي و نه ورسره مزایلو صرف د ایمان طاقت ورسره و د الله رب ذوالجلال امداد او نصرت ورسره و
نن د وخت مغرورا الله دا طالب او مجاهد په لاسونو باندې ما تکړی دا قسم دې نن دا غرور دا طالب او مجاهد د خپل اعلان دی او ان شاء الله العزيز هم قریب به دې تماشا وکړي چې امریکا افغان پزمک د افغان د زمکی نه د روس په شانتي په ذلت سره په شکست سره په رسوایی سره وتلا او د افغان پزمک باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جګړه چې شو ان شاء الله ان شاء الله دی ورته وایي حضرت تاسو څنګه ولې خورئ دی مجبور کړو دی ورته وایي د شاملي میدان جنگ زه په یو طرف باندې مامور وم ما سره خپل ملګري را سره وو د دشمن د توپ نه ګوله راغله زموږ نور ملګري شهیدان موږ څو ملګري پکې زخمي وو ویل خلق عادت الله ما ته راښیي دغسې حالات الله چاته نه ورښیي بعضې نیکانو بزرګانو ته الله چې کله وغواړي ورښیي بالخلق عادت الله ما ته راښیي پرشتو جامونه راغستې دي یو یو شهید ته په خوله کې ورکوي یو جام یې ما ته هم راوړو پر شونډو باندې کېښودو ویل جام کې څو تر اوسه پورې ما نه و سکلی یو غیبي اواز پسې راځي جام واپس کا د ده لا تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل جام یې ما نه واپس کو جام کې څو ما نه و سکلی خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر اوسه پورې زما په شونډه باندې دی هغه خوږوالی اصل نعمتونه د آخرت دی الله دې زموږ نصیب کړي د دنیا نعمتونه مصنوعي دي دا نقلي دي د دې لپاره د آخرت اصل نعمتونه قربان کړي دا مصنوعي د اصل لپاره قربان کړي دې شورا ته ټوله دې څه وکړه هغوی ورته وایي دا د الله د طرف نه غیبي اشاره ده الله به اوس انتظام کوي انشاءالله چې بهر څوک خبر نه شي دی واقع کور پې مې خبر شوې وه دې وخت کې خبر بهر ووتو دیوبند علاقه کې خالد طیب صاحب رحمه الله لیکلي 30,000 آبادي وه دې وخت لیکن دعا نه مو دې مسلمانانو زنانو غوږونو ته خبر ورسېده 2-3 دن کې مسلمانانو زنانو خپل غاړې کالي سونه راواغېستله هغوی د مدرسې شورا ته راولېږل د دارالعلوم دیوبند اولنی بنیادونه اولنی تعمیر دا د هغه مسلمانانو زنانو په هغه سونې او کالي باندې شوي دي تاسو اندازه ولګوئ ما ته اوس تبعید وکړو عملي صاحب راته وویل د هغې په موضوع باندې زه راغلم زه څه خبره کوم اوس تاسو ګورئ د دې واقعې څه کم 200 کاله تېر شوي دي کوم څه معلومات زه کله سوچ کوم زما الله ډېر غیرتي ذات دی ان الله لا یضيع اجر المحسنین ډېر قدردان رب دی چا اجر نه ضایع کوي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله یضاعف لمن یشاء ذکر سوچ کوم دی وخت کې به نورې زنانو وې چې هغوی به څومره چندین استعمال کړي قیمتي لباس د مسؤل څښتون ژوند د نازو ډیم ژوند لیکن هغه زنانه نشته دی دلته تللي دي اوس قبرونه یې هم پته نه لګي دا زنانه هم تللي دي چا چې قرباني ورکړې وه کالي یې رالېږلي د دې هم قبرونو پته نه لګېږي لیکن نن چې په دې بري صغیر کې څومره دیني مدارس دي دا د دارالعلوم دیوبند فیض دی نن چې په دې بري صغیر کې څومره د جهاد قافلې کار کوي د دغه دیني دارالعلوم دیوبند فیض دی نن چې تبلیغي جماعت محنت دی نن چې د خانقاهونو تصوف د شرکیاتو بدعاتو نه پاک خانقاهونه موجود دي الحمدلله دا ټول د دغه دارالعلوم دیوبند فیض دی او زموږ انساني ثواب قایل وي اهل سنت والجماعت د دې وجې نه زه د عقیدې او دلیل په بنیاد ویم نن که په دې بري صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي یو صوفي الله کوي یو مدرس تدریس کوي یو تبلیغي تبلیغ کوي هغه زنانه ورسره پوره پوره په اجرونو ثوابونو کې شریک دي هغوی ته قبرونو ته پوره پوره اجر او ثواب وررسېږي او دا سلسلې به د قیامت د سبا پورې همدغسې جاري و ساري وي انشاءالله زنده باد دغه زنانه ملګرتیا چې دلته کې وه زما مال زما دولت زما جایداد ما مې راشي په سر باندې ځمکې ته مې ګزار کړي دا یو ساده کفن ما باندې له دې ځای نه رخصت شو لیدلی دې دې نه زیات چا څه وکړي لیدلی دې محترمانو مخه خپل مالونه راوړئ د الله لارې کې ولګوئ د دیني مدرسې د اسلام د حفاظت مرکزونه دي اسلام د بقا ذریعې دي دلته ولګوئ انسان باندې چې مرګ راشي د دې نه پس قرآن مجید د مضمون ځای په ځای ذکر کوي د مینت کوي ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل الله ما واپس ولېږه صدقې به وکړم خیراتونه به وکړم دا به وکړم نیک عمل الله وکړم بس خبره ختمه شوه محترمانو ورته خپل مالونه د الله لارې کې ولګوئ سبا ته بیا دا موقع نه وي عمر پته نه لګي سبا ته راځي بېګا ته راځي او دویم ورته خپل بچي نیکان کوي دیندار یې کړي دنیادار مه جوړوئ
رزق والا الله واسطه تاسو دې ټول راځي کې تاسو په دې سپېڅلې کې ترې وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها بچی د جهنم د اور نه بچ کړي تاسو ولې یو چا په بچی تکلیف وي کنه 15 منټه مونږ شو برداشت کولای بچی تکلیف دې ته سوچ وکړه چې دې بچی خدای ونه پیژاندو دیندار نه شو دا بچی چې د قیامت پر ورځ د جهنم اور کې سوځي به واغ سم ان شاء الله بچی به رسول ته راځي کله ان شاء الله سو کو دا کې چې نن بس کم از کم یو بچی دې رسول ته ورکړي ان شاء الله دعا رسول الله او رسول ته چې نه خپل علماء سره مشوره وکړي یو بدل تر مدرسې انتخاب وکړي چې مدرسې ته ولېږي دا څنګه کوي چې بچی په کوم طرف لاړو دا بچی د مدرسې په نوم باندې څو بيدی نه جوړ نه خارجي جوړي ټینګه دې ان شاء الله او دویم نمبر مطلب مصاحب پاسي لاړ شو نه مزدوري ټول واستې شي ما سودان راشو یو د شو صاحب پاسي ولې وځو دا ژوند شو مطلب صاحب چې پاسي یو اصل نه خبر الله سره کوئی وعده کوي الله مسلمان یو دیني مدرسې د اسلام د حفاظت کراګانی نن عالمي کفر سترو جراز دی او یې دې ختمول غواړي مسلمان یو سبا د دیني مدرسې په حال کې متبادل ساتل ان شاء الله ټول ژوند د دنیا لپاره نه وي کله چې دیاړی ته ځي کاروبار ته ځي تجارت ته ځي لازم کوه زما سره زما پر ګټه کې په 3 مېسه کې زما لازم سره شریک کړم بس 3000 روپۍ ګټم زر به راوړم خپلې مدرسې ته خپل علماو ته دا به ځان سره شریکوم دا زما د دین محافظین دي 3 لکه ګټم لاک به راوړم دوی ته به وکړم زما سره زما الله شریک تاسو شروع وکړئ الله شریک چې بیا ګورې الله ډېر قدردان رب دی ستا په یو لاکو کې د 10 لکو طاقت والا څومره ژوندونه مرسته پرون بل پرون زه روانو د پېښور کې زما ملګری دی زما خبرې کال مخکې اورېدلې وه چې الله د ځان سره درې ملګري شریک کړي بله ورځ زما سره خبرې کولې الله مې شریک کړی یو کال وشو کاروبار مې ډبل شو زما د وس نه بعد نه شم سبحان الله محترم په 3 مېسه کې به دا مدرسه دا به جوړول غواړي دې سره به مسوق ما سره وعده کې چې 3 مېسه کې به دا مدرسه دا علماء زموږ سره شریک وعده سره شروع کړي زموږ سره رسول دا وعده ان شاء الله نه له خلاصو چې کوي وعده ان شاء الله وعده الله دې موږ ته